یو روایت کې راغلی دی چا چې ځان لا او یا زرا زلا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم وکړو او ځان د پاره توخه کو د قبر توخه شو ځان ته وبخه نو رب العالمین بددنا د قبر ټول عذابونه اغا اخوا کی دے بنده ته د قبر عذاب رب العالمین نور کوي. لا اله الا الله او یا زر زل چې چا اوي که په لګ لګي که په ډیر وی که په یو ځلی خو چې چا او یا زر زل اوي او ځان د پاره قبر لتوخه کو نو دا بنده چې وفات شي د باندې د قبر عذاب بنوي. دا یو روایت کې راغلی دی. امام قرطبی رحمت الله علیه د دې روایت په ضمن کې یو واقعه بیانوي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وای زمونږ په علاقه کې یو نوجوانو هغه په کشف باندې مشهورو چې دا صاحب کشف دی دته کشف کیږي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وی دغه نوجوانو زمونږ په دومره باور او اعتماد نو چې دا به ریشه صاحب کشفي و یو ځل زو او دغه نوجوان بزرګو یو دعوت باندې را بللی شوي وو نو زو او دغه نوجوان بزرګ یو بل سره مخامخ شو او یو ځای دعوت کې کېناستو. مونږ چې کله درستخان ته کېناستو او طعام نم شروع وکړه بسم الله وکړله دغه نوجوان ناګهانه په جړا شو لوی لوی چغې والې جړلې. چا تاسو که چې تا ته څه تکلیف دی د وته وی ما ته هیڅ تکلیف نشتا خو ما باندې کشف او شو زما د مور د قبر حالات په ما واضح او ښکار شو د مور د قبر کشف راته او شو چې زما مور ته په قبر کې عذاب ملاويږي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وای دغه روایت چې چا او یا زر زلا زال لا اله الا الله ویلی وی د قبر عذاب نه به الله پاک بچ کئ د قبر عذاب ول الله پاک نور کئ بخي به. وای ما په دغه روایت عمل کړو وای ځان لمه او یا زر زلا ویلو وای چې کله د دین نوجوان دا جړه مې ووریدا چې دی خو جاړي او دا خبره په خولې جاری ده چې هاي افسوس زما مور ته په قبر کې عذاب ملاويږي وای زه ډیر خفه شوم او په خپل زړه کې هغه خپل ختم چې مې او یا زر زله کړو د لا اله الا الله غ ختم مې په زړه کې د دې نوجوان بزرګ مور بي ته او بخو چې یا الله ز بزان له نور و امدا مې د دې نوجوان مور ته بخل دی او تی په او بخي وته ورورسه. ناګانه هغه نوجوان جړل یا په خندا شو او وی خلکو ته تپوس کو چې ولې په خندا شوې وی دغه نوجوان وته وی چې زما د مور عذاب الله پاک معاف کوي څنګه معاف کو وی دی مجلس کې یو داسې نیک بنده دی چې هغه ورته خپل د لا اله الا الله ختم او بخو داغه په برکت باندې رب العالمین زما مور او بخله معاف کړه. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي ختم بخلو کې زما دو فائدې او شوي. یو فائدہ دا چې په دې روایت میں نورم اعتماد پوښ شو چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا زر زل پوره کی ځان له توخه کی خدای پاک به بخي او قبل ته او بخنو غمم الله پاک بخي. وی په دې روایت میں اعتماد نورم قوی او مضبوط شو او دې نوجوان په باره کې زم شک کوم چې دا صاحب کشف دی او کنا دونه اعتمادم پنو خو چې ما ختم بخود ته الله پاک بیا د مور د قبر حال او خود نوې زمات په د باندې اعتماد پیدا شو چې یقینا دا الک دا ولی الله او دا صاحب کشف دی. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.